نو یو خو به دې شپو ورځو کې ښایسته بندګي د الله پاک پکار ده. دویمه په دې شپو کې د لیلة القدر طلب پکار دی. ټولو مسلمانانو دپاره د ایمان وایسته د پاسه اویا شعبې دي. حدیث د بخاري کې دی الایمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحیاء شعبة من الایمان. د الله نبی وی د ایمان څخه د پاسه اویا خصلتونه او څانګې دي. به دې حدیث کې درې بیان کړي. نو اهل علم وی یو پکې دا ده چې مؤمن سړی به د لیلة القدر طلب کوي. دې د وجه نه حدیث کې لفظ راغلی فلتمسوها. د اهل علم اختلاف دی چې یو سړی همداسې بېغمه دی اوده پروت دی ایس فکر یې نشته یا ناست دی خو اډوله فکر یې نشته چې دا لیلة القدر ده او که نه ده او یا لیلة القدر به الله ماته څنګه میلاو. نو د بعضې علماو قول دی چې ده پکې برخه نشته. ولې حدیث کې دي فلتمسوها طلب یې کوي او دا سړی خو د هغې طلب نه کوي او د ایمان خصلت دی طلب او داسې غم نشته. او دویم قول د علماو دا چې مؤمن مسلمان دی او پړه کې دا شوق او نیت سره جذبه شته چې یاره لیلة القدر هم که الله را نصیب کړه په دې شپه کې چې څومره عبادت وکړو نو الله مهربانه یې دل هم برخه ورکوي. خو ابن حجر رحمه الله دا راوړی فلتمسوها چې طلب ولې ضروري دی. د لیلة القدر طلب به کې بېغمه کېږي به نه. اوس لیلة القدر طلب یو مؤمن مسلمان کوي نو دا لیلة القدر با چې دته میلاو شي نو څومره فایده به الله وله ورکړي. نو قرآن کریم کې الله ویلي خیر من الف شهر. یو شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه ثواب ډیر لري. یعنی څه کم څلور اتیا کاله چې یو سړی بندګي یې وکړي شپه او ورځ د دې نه هم د لیلة القدر د شپې لاندې کولو فضیلت او ثواب ډیر دی. اوس ته دې داسې فکر وکړه هر کال سړی لیلة القدر شپه لاندې کوي او دا د درې اتیا څلور اتیا کالو ثواب دته هر کال دا چانس میلاویږي. نو دا چې قیامت ته پیش شي د بعضې مخکینو قومونو یو نیم زر دوه زره کاله عمرونه و هغوی ډېر عبادتونه کړي د ده به 50 کاله عمر وي لیکن ثوابونه به هغوی ته رسېدلي. ولې ځکه چې هر کال کې روژه کې د 3 اتیا کالو یا څه کم 4 اتیا کالو چانس هر کال والی. نو چې 30 کال دا چانس حاصل کړی دا اوس حساب ته څومره شو. دویم یوه نیکي په 10 او یوه نیکي په 80 باندې په 200 ده. نو دې امت د ډېرو بندګانو ثوابونه به دا قومونو نه هم زیات شي. نو د 4 اتیا کالو تقریبا د عبادت عمره ثواب یو سړي ته میلاو شي دا ډېر لوی نعمت دی. دې د وجې نه که د یو سړي دکان کې یو سودا پرتی او هره ورځ 500 او 1000 روپۍ ګټي او یکدم یو ګاهک راشي او یو سودا کې والي یو 4,000 روپۍ ګټه ورکړي یا یو 4 لک روپۍ ګټه ورکړي یا 4 کروڑه ګټه ورکړي نو دا سړی به داسې چې بلکل د خوشحالۍ نه به په جامو کې نه ځي. حالانکه مؤمنه دغه ګټه خو به د دنیا کې تا نه پاتې شي دغه پیسې خو به د نه دلته پاتې شي دغه څیزونه خو به دلته پاتې شي خاورو له به همداسې لاړ شي. لیکن که د 4 اتیا کالو د عبادت ثواب دې حاصل کو دا به د قبر هم ښایسته کي آخرت به هم دې ښایسته کي د جهنم د اور نه به دې خلاص کي او جنت الفردوس ته به دې بوځي چې د هغې مثال او قیمت کروڑونه و اربونه روپۍ نشي ورکولی.
لیکن بیم بندگان دا ګټه نه ني او ظاهري ګټې ته خوشحالي. اوس کله چې دا شپه دومره قیمتي ده او مومن سړی د دې طلب هم کوي، نو ما او تا ته به څه پته ولګي چې دا کومه شپه ده. کم از کم د سړي زړه خو لږ مطمئن شي، د یو چا سره مینه یو هغه ویني. مثلا د مؤمنانو د الله سره محبت دی، نو احادیثو کې دي چې داسې به وینئ لکه کما ترون هذه القمر، لکه څنګه چې د الله نبي وایي د څوارلسمې شپې سپوږمۍ وینئ، الله به داسې وینئ. د یو سړي د الله د نبي سره مینه ده، قیامت کې به داسې دا ویني د انسان. د یو سړي د لیلة القدر سره ډېر شوق هم دی او طلب هم کوي، دا وایي چې دا څه نه څه علا وینم چې دا به کومه شپه وي. نو د الله نبي د هغې دپاره او سلفو بعضې علامات بیان کړي، بعضې علامات او پټې ساتلې شریعت په دې کې لوی حکمت دا دی چې دا لس شپې دا مؤمنان هره شپه د دې طلب وکړي او هره شپه بندګي وکړي، دا بندګي الله ته خوښه ده. نو د الله نبي وایي چې په ساکو شپو کې طلب کا، یویشتمه، دریشتمه، پنځویشتمه، اوویشتمه، نهیشتمه. ابی بن کعب رضی الله عنه به قسم کاو چې قسم دې چې دا د اوویشتمه شپه ده، یعنې هغوی ډېر اکثر به د اوویشتمه کې لاندې کړې، کله یوویشتمه کې راغلي. نو د دې بعضې نښې بعضې احادیثو کې راغلي، یو څلور پنځه احادیث په دې باب کې راغلي چې څه د مسلم کې دي، څه د ابن خزیمه راوړي دي، او بعضې اثار د دې په اقوالو د سلفو کې دي. د مسلم په حدیث کې یو نښه دا ده چې کله د لیلة القدر شپه نو سبا نه چې د انور راخیږي د هغې د شعاع مړی، یعنې د انور داسې زیړ بخنې زیړ، دغه یو نښه ښودلی شوې. دا د مسلم روایت کې ده. د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه نقل دی، د ابن خزیمه راوړی، وایي د انور چې دی هره ورځ راخیږي سهار، نو په روایت د صحیحینو کې دي فإنها تطلع بین قرنی شیطان، د شیطان د ښکرې داسې کې د انور داسې راخیږي. وایي کله چې د لیلة القدر شپه نو په دغه شپه باندې د انور د شیطان د ښکرو ترمنځ نه راخیږي. دا یو فضیلت دی د شپې. درېیمه د جابر په روایت کې دي، هغه وایي چې دا شپه د هوا او د باران شپه ده. څه معنا؟ یعنې څه ناڅه باران، څه ناڅه هوا پکې لګېږي. څلورمه روایت کې دي چې په دې شپه دومره ملائک د ځمکې ته راځي، لکه په دې ځمکه چې دا څومره شګې پرتې دي، د شګو په مقدار دا ملائک په دې ځمکه کې دومره ډېر ملائک الله پاک را کوزوي. او دارنګې بله نښې زما عزتمندو دا ده، وایي په دې شپه باندې دا زړه نرم وي، عبادت ته شوق ډېر لري، او دارنګې په دې نظام کې رڼا وي، روښانه شپه وي د رڼا. نو ته فکر کوه چې بندګۍ ته شوق، زړه کې نرموالی، نظام کې رڼا، روښانوالی وي، دا د لیلة القدر علامه ده. بله علامه بعضې سلفو نه نقل ده چې په دې شپه باندې سپي وغیره غفا په تیزه تیزه نه کوي، چې ته معمولي معمولیت یې غافي، خو ډېر شور او غفا نه کوي. بله علامه دا ده چې په دې شپه کې یو نورانیت وي، یو سکون، یو اطمینان الله پاکي هي. نو داسې ښایسته شپه ده چې دا بعضې علامات یې احادیثو کې ذکر دي او د سلفو په اقوالو کې. اوس که یو سړی دا ویني نو په کار دا ده چې دې ذکر دې نه کوي، داسې دې نه وایي چې دا یوویشتمه شپه وه، نه بس الله سے تعلق دی او دا خوش نصیبه دی چې الله ور نصیب کړو.
د دې د وجې نه زما عزتمندو دا بعضې نښې علامات د دې شپې دي. اوس یو سړی دی چې هغه د دې طلب کوي خو دا جومات کې دننه ناست دی او دا لس واړه شپې بندګي کوي او دا په دې نښو باندې پوهه نه شه وی نه لیدلي نو هم دله به الله د لیلة القدر اجر ورکوي ځکه چې د ده مقصد چې کوم د الله بندګي ده د لیلة القدر طلب دی هغه مقصد کې دا لګی دی الله ول اجر ورکوي. اوس لیلة القدر کې زما عزتمندو درېمه خبره دا ده چې د لیلة القدر ثواب به په کومه طریقه الله ورکوي. نو اهل علم وایي که ټوله شپه یو سړي عبادت کوو نو دا به زرو میاشتو د زرو میاشتو کې هره شپه د زرو میاشتو د ټولو د عبادت نه د ده دا یوه شپه غوره ده. یعنې زر میاشتې ګویا هره شپه د عبادت کړی او د ده فضیلت ډېر دی یعنې ده پکې 100 بټه 100 اجر دی. یو سړی دی چې په دې لیلة القدر کې 2 غنټې عبادت وکړي نو دا به د زرو میاشتو نه هرې شپې نه د 2 غنټو د عبادت په مناسب د زرو میاشتو نه زیات ثواب وګټي. یو سړي به 1 غنټه نو مقصد دا دی چې په دې شپه کې 15 برخې دي هر څومره برخه چې تا واخسته هم دومره برخه په زرو میاشتو کې هر شپه کې حساب کا د هغې نه ستا دا فضیلت ډېر دی. او که یو سړي ټوله شپه عبادت وکړو نو ګویا زر شپې چې هر شپه عبادت وي د ټولې شپې عبادت وکړو د دې نه زیات ثواب وګټي. یعنې علی قدرهم هر یو ته به د شپې په اندازه ثواب الله ورکوي چې څومره ده په دې شپه کې عبادت وکړو. تر دې پورې علماو لیکلي چې یو سړی د ماسخوتن منځو کې به جمع او د سار منځو کې به جمع او منځ کې تراویح وکړي او د څه نه څه دقه فرضي اعمال یې وکړي. ماسخوتن منځ یې وکړه به جمع سار منځ یې وکړه به جمع او تراویح وکړي دته به د لیلة القدر شپه کې هم دلم برخه میلاوي ځکه ماسخوتن هم په شپه کې دی او سهاره پورې دا شپه ده حتی مطلع الفجر پورې د سبا پورې نو دم پکې برخه حاصله کړه خو لږه برخه حاصله کړه. څلورمه دا ده چې لیلة القدر شپه یو انسان ویني یو خو به دې کې بندګي ډېره پکار ده دویمه به دې کې استغفار غوښتل چې الله معاف او دریم به دې کې ښایسته ښایسته دعاګانې. عایشه بیبي ویل د الله نبي چې زه دا شپه وینم نو کومه دعا وغواړم نو د الله نبي ورته وایي داسې یو چې اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا الله ته عفو کوونکی ذات یې معافي کوونکی ذات یې یا الله ما ته معافي وکړې او دا کوم مخکې ریکارډ د ګناهونو مې دا معاف کړي. ګوره داسې ورته نه وایي چې عایشې پیسې وغواړه یا بل یو شی وغواړه وایي نه د ځان غم کوه. نو ډېر خلک داسې چې هر وخت یا الله یو ګاډی راکړي او یا الله یو بنګله راکړي او یا لکه د الله بنده د ځان غم هم کوه چې یا الله ما باندې رحم وکړه یا الله په 20 کاله 30 کاله 40 کاله ژوند مې تېر کړی دی او ستا په نافرمانو کې تېر شوی و یا الله هغه د ګناهونو ریکارډ راته معاف دې ته یو ډول پام نه نو داسې ښایسته ښایسته دعاګانې په دې شپه کې زما عزتمندو د الله نه غوښتل پکاري. نو دغه یو شپه خو تېره شوه 21مه والله اعلم چې ډېره ښایسته شپه وه لیکن اوس بیا 23مه شپه ده نن دارنګې هره یوه تاک شپه کې خو ډېر کوشش کوه او په دې 10 واړو شپو کې ځان کلک کوه ته کلک ځکه چې موږ سنګر نه لري جهادونو که صحابو خو بدن نه یې روانې کړي او اسلام یې مخکې کړ او شهیدان د الله دربار ته لاړل. د سلف په شان دا کړم نه چې داسې تصنیفونه او دعوتونه وکړو چې شپه ورځ د الله د دین خدمت د هغه صحابو په شان مال لګونکي به نه وي چې لکونه او زرګونه نه دي کړلي خو د الله په دین یې لګولي. نو کم از کم دا د بدن بندګي کې خو څه کوشش وکړو د غټو شعبو کې استعمال نشو بندګۍ د الله کې خو سړی کوشش
خسته جمعات خسته پکې لګېدلې خسته د اوبو بندوبست شته او که خاموشۍ سره د الله په کور کې او بیم الله سره نه ودرېږي او زړه دې نه نرمېږي خو دلیل دی چې زړه دې خراب شوی علاج یې وکړه جمعات کې ناست دی د الله کور دی او دارنګې اودس هم دې شته سهولت هم شته خاموشي ده او ناست هم بندګۍ لې او بیم ستا د اړه چې دی نو هغې طرف ته شوق نه لري نو پوهېږه چې زړه دې خراب دی دړه غم پکار دې د وجې نه زما عزتمندو خوش نصیبه دي هغه بندگان چې دې شپونه یو غنیمت جوړ کړه او په دې کې ښایسته بندګي وکړه دعاګانې وکړې الله ته جړاګانې وکړې لیلة القدر لاندې کړه دا ډېر خوش نصیبه بندگان دي الله دې موږ او تاسې ټولو ته توفیق راکړي